وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب محترم خو الله فضل لذي الحمدلله خير. تاسو خیر صحت خو بالکل الله فضل لذي الحمدلله. محترم مفتی صاحب تاسو مې کولای شو ښه د معجزات او کرامات د انبیاء او د اولیاء په اختیار کې وي او کنه؟ نو ته بحث کې د مسلې تبوس کې محترم صاحب بحث یو کوم مسلې تاسو ته غني هغه مسلې نو که مسلې تبوس کې خو به درته وایم او که بحث مناظره کې او بحث مناظره په ټلیفون باندې نه کېږي نو ستا دومره اوقات شته دی چې ستا سره بحث او مناظره وکړم زه ستاسو اوقات زما اوقات دومره دي چې هغه تا ته وویل چې معجزه او کرامت د غیر اختیاري د الله په اختیار کې د نبي او د ولي په اختیار کې نه دغه مې درته مسله دروښوده که بحث کې مناظره کې بیا راشه مخامخ په دلایلو سره بحث وکړو انشاءالله. نو مفتي صاحب محترم او چا چې بس بیا مه جوړېږه بحث مه کوه په داسې وکړه احمد رضا خان دې له قبر نه راپاڅوه دجال کذاب یوسف الرحمن دې راپاڅوه غلام حضرت دې راپاڅوه سره ستا د بچو مخامخ راشئ د ډیرانو کار به نه کوئ چې ټلیفون مې راوکړه په هغې بحث کوه چېرته به سپو حیثیت بل نه یو وایي به موږ ته ملاو کوي بحثونه به دوی زه خنزیر بچیه. وعلیکم السلام مفتی صاحب محترم مخکې مې نمبر کټ کړو ادام کټ کومه سپې مه جوړوه ځان نه ځل مه کوه محترم او دا هغه دا خراب مدعا ده دا په دلیل سره رد شي او خلک د دې صحیح د مدعا اتباع وکړي بس. بلکې کوم سپینګیري علما دي چې څومره سپینګیري علما دي ستا په وطن کې ستا په کلي کې هغوی سره به ته ښه سلوک به کوې ګورې هسې نه چې هغه څه خبر د خولې نه وخېږي او ته لوډ سپیکر ته وخېږې او دا ملا په څه پوهېږي د نه خوار څه هېر شوي دي او ما سره توتانو پاڼې خو نه دي ویلې او دا ملا کافر او دا مشرک او دا بدعتي پارام کېنه پارام کېنه پارام کېنه دا د شرک او د بدعتي او دا قصې پسې دی خدای ته وګوره امت کافر کوه ما امت ایمان ته راوله امت له نفرت مه کوه رسول الله مبارک د ګناه نه نفرت کړی دی او د ګناهګار نه دی کړی رسول الله مبارک د کفر نه نفرت کړی دی او کافر له غاړه غټه ورکړی ده هغه کافر چې د هغه نه دین ته تاوان دی هغه کافر هغه فاسق چې تا ته پتر چې دا کینسر دی هغه کافر او هغه فاسق چې تا ته پتر چې دا کینسر دی دا نور امت خرابوي د هغه متعلق بیا ویلي دي چې استروه الی اضیقه د ته غټه لار مه پرېږده د تعظیم مه کوه د احترام مه کوه دې په تنګه لار مجبور کا ولې دا کینسر دی دنه توقع نه کېږي دا معاشرې دپاره فساد دی ورنه رسول الله مبارک د یهودي د بکي بیباپور سیم کړې ده قسم د الله په ذات بخاري مخکې پرته ده چې رسول الله مبارک د مکې د ټولو کافرانو متشدد کافر چې د رسول الله مبارک په شا مبارکه د هغه د وجې پیروان د اوښې چولی شوی دی چې هغه ته ابو جهل ویل کېږي ابو جهل قسم د الله په ذات رسول الله مبارک هغه ابو جهل عیادت او بیمار پرسیله هم پورته تللی رسول الله مبارک د کفر نه نفرت خو کافر نه نه ده کړې فسق نه نفرت خو فاسق نه نه ده کړې ګناه نه نفرت خو ګناهګار نه نه ده کړې مسلمان را نږدې که ځان ته د مسلمان د دین نه تنفر سبب مه جوړېږه مسلمان دین نه مو باسه کافر په دین کې را دن نه کا هغه اخلاق به استعماله د دې خپلو بچو ته ویم چې ستا خوی او اخلاقو ته خلک ګورو ایمان ته راځي داسې اخلاق به نه استعماله چې ستا د وجې ما ته کنځل وشي ما به په خلکو نه کنځې شیخ صاحب محمد فقیر صاحب به په خلکو نه کنځې مولانا مفتی محمد سنجان صاحب به په خلکو نه کنځې دا نعماني به په خلکو نه کنځې دې ته به کنځل نه کې هلکه څنګه کنځل نو کتاب بد اخلاقي شروع که خلک وي مړه دا چا نه سبق ویلی دی دا د چا شاګرد دی دا کومه مدرسه کې دا پاتې شوي دي دا د کومې مدرسې فاضل دی مړه دې کې غواړو سړیتوب نشته پام کوه دا اداره په خلکو نه کنځې پام کوه دا پټکې په خلکو نه کنځې پام کوه چې د خپل استادانو د پټکي په خلکو نه کنځې شایستان داس کې مقصد به د الله رضا وي تو مقصد دا اللہ رضا کا اور مقصد اخلاص کا
ته ګوره که خدای قبولیت در نه که که نه نو که زه مړم په دا قبر مې لاړې وتو که الله به قبولیت درکړي مقصد د خدای رضا کا د پیسې غرض به نه کوې زما بچو بلکل نه تمې به هم نه کوې د خلکو نه رزق که تاله خدای دې خپوله را نه وزدې خپوله نو که زه جمدې هم راشه ما ته وایې دروغ دې ویلو که مړ ومه نو قبر له مې لاټۍ را پرېږده رزق به خدای درکړي څوک د سره احسان کوي هل جزاء الاحسان الا الاحسان وکړه سره احسان څوک د سره ښېګړه کوي کور ته م ورته ځه وخت م ورکوه مینه م ورسره کوه دې زمانه کې چې یو سړی راځي او تا سره اخلاص کوي تا سره احسان کوي په تندي ښکلاوه دا د مادي دور دی دا بېله خبره ده لیکن تمې لالچ دا مه کوه دې نه ځان ساته پیسو پسې ځان مه لیونې کوه درس کې د تنخواه میلاویږي که نه میلاویږي درس کوه بې تنخواه درس کوه روزي په الله پرېږده زما د خدای په ذات قسم د بخاري مخکې درته قسم خورم ورنه زه دروغ زما کتاب کې هم نشته خو د بخاري په مخکې درته قسم خورم زما 200/100 نه 300/100 نه 1000/100 نه الى ما لا نهایت له /100 به زه ووایم دا زما تجربه د تجربه یاره که تاسو له خدای روزي در نه کړه نو زه نشم ویلی څه درته ووایم خدای به درکوي عزت به خدای درکوي روزي به خدای درکوي عزت ذلت روزی رزق جون مرگ صحت مرض دا د رب العالمین په لاس کې هغه الله نه غواړي ښه طریقې سره دین خور کې مخلوق ته په بهتره طریقه باندې دین مخلوق ته خور کې رسول الله مبارک له یو سړی راځي یو نوجوان وی د الله رسوله زما اسلام تړ کېږي خو زه د زینا اجازت پکې غواړم شهوت مې ډېر زیات دی صبر دې نشم نو ماله د زینا اجازت راکړه مسلمانېږم صحابه وی اوف 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 دا د پیغمبر مبارک مخکې دا خبرې کې لیکن رسول الله مبارک څه کوي دلته رانږدې شي ځان ته رانږدې کړ وی بچیه تحبه لاختک زنا خور له خوښې چې ستا خور سره څوک زنا وکړي او ته قربان فداکاري وم قربان خور له سین خوښه کړ نه زه خور له خوښوم نه به بل څوک خور له خوښه کوي اتحبه لامك مور له خوښې چې ستا مور سره څوک زنا وکړي وی قربان دا څه به زما مور ته خو څوک نږدې شي نه زه مور له خوښوم نه به بل څوک مور له خوښه کوي زوجې خودې له خوښې قربان نه زه ښځې له خوښوم نه به بل څوک ښځې له خوښه کوي لور له خوښې قربان نه زه لور له خوښوم نه به بل څوک لور له خوښه کوي چې دا خبرې وکړې سړی پوه شو پر څومره په عجیبه طریقه چې واقعي ما خو دا خبره وکړه چې زه خپلې مور له نه خوښوم زه خور له نه خوښوم زه ښځې له نه خوښوم زه لور له نه خوښوم نو چې زه چا سره کوم به څوک وي به څوک وي پردی خور به پردی لور به پردی مور به پردی خور به نه خوښوم پردي له نه خوښوم ولې زنا کوم وی صاحب بس پوه شم زما توبه ده بیا به زنا نه کوم رسول الله مبارک ولې په سینه لاس کېښوده اللهم طهر قلبه خدایا دا زړه پاک کړه هغه الفاظ مې رسو ير شو الله دا فرق چې دا پاک کې محفوظ کې او زړه پاک کې غیر پس هغه صحابي وای وجود داسې شو دا رسول الله مبارک د لاس سر مې لته ورسېده لکه مې اخواله ورسېد قسم په الله چې خپل جایز بیبي تم شاوت او تخته په دې طریقې اسلام امت وکړه جنگ بنا کې جګړه بنا کې تنافر او نفرت بنا پیدا کې نمبر 1 بالکل په دلیل ځان پوهه کا زمانہ د فتنو دا د اغیار د عقاید نه ځان خبر کا د عقید اعمال نه ځان خبر کا او غیر ځان تیار کما د کتاب الرد علی الجهمی په دیول کې ویلو چې امام بخاری مقصد سره چې باطل ته ځان هر وخت تیار ساته اسنه چې سبا ته غټ پټکې دیواله دي او یو رپورټ باندې تیرا در باندې یو سړی وکي مولوی صاحب ا مسله څنګه وته کې او دلیل دې سره بیا سټ غره ها بیا سټ غره ا دوه کسانو اختلاف راغلی یو دا حج پرد به د جمره مخ کې ولو بل به قرباني به مخ کې کو یو جمره مخ کې بل به قرباني مخ کې یو سړی یو برګ روماله والو دا برګ رومال اکثر جان وای الګو یا غدې چې صاحب راغی ورګدنه وته پوسو کو هغه نو کړه سي برګ رومال والو زمون په دې دغه کې یو مولوی صاحب تیر شوی دی خدای دې وبخي بیا صاحب دې غل جو
عجیبه سړی هغه به چې دا برګ رومالې په سر او نیت ورپسې کوي که نه نو داسې وایي چې نیت مې وکړه د ګوندلو د منډۍ د سوداګر پسې ځکه دا وي دا هغوی نه دا وی وایه بهر کې خبره داسې ده